ژوند او زده کړه. په خاورو کې زر. قدرمن اوریدونکو، تاسې په خاورو کې زر خپرونه اورئ. په پیل کې داسې چا خبرې لرو چې شیدې، هګۍ، پنیر او کوچ خرڅوي. د چرګو د داسې هګیو په اړه مې معلومات پیدا کړي چې تر نورو هګیو 3 برابره غټې دي. دا څه وایي کمپیوټره؟ دا هګۍ چیرې دي او څومره غټې دي؟ صبر وکړه، پاتې معلومات یې وروسته درته وایم. سمه ده، نو د دې کس د خبرې یو برخه به واورو. کوم ځای کې چې موږ فروشات په یو ټایم کې وکړل تا کولای شو په بل ټایم کې بل ځای ته لاړ شو. سهار لخوا یو ځای کې، څاخ یو ځای کې، مثلا مازیګر بل ځای کې. ورپسې د داسې چا خبرې اورو چې له لرګیو نه قلمدانۍ، قندیلونه، د خوب څراغونه او داسې نور زینتي یا ډولي شیان جوړوي. کله چې موږ دلته ومه د ملګري دکان ته تلم، بیا ما هم دا فکر کو چې دا کار به زه په افغانستان کې کوم. بس دا کار ما شروع کړ، ان شاء الله تعالی په کې راځي. زه به د نړۍ د یو قیمتي قلم په اړه هم معلومات ولټوم. ښه خبره ده کمپیوټره، او کیسه هم لرو. ډېر شمېر کسبګران په بېلابېلو برخو کې په کار بوخت دي. ځینې په خپل کار کې بریالي دي او ورځ تر بلې مشتریان ډېریږي، خو یو شمېر نور ډېر مشتریان نه لري. زیاتره کسبګر او کاروباري خلک وایي چې ښه او با کیفیته جنس او مناسب قیمت د مشتری د راجلبولو لپاره مهم دي. خو د دې ترڅنګ ځینې نور داسې ټکي هم شته چې که پام ورته وکړو نو د فروشاتو د ډېرېدو سبب ګرځي. په دې اړه زموږ همکارې سمیره حلیمزی له یو لبنیات پلورونکي سره خبرې کړي چې کاروبار یې تر ډېره ښه دی. قدرمنو اوریدونکو، زه په کابل کې یوې سیمې ته راغلی یم او دلته زه د داسې کس سره ولاړه یم چې دوی شیدې، مستې او د غوا نور محصولات خرڅوي. دوی په خپل کاروبار کې ځینې ټکي په پام کې نیولي دي چې د دوی په کار کې پرمختګ راوستی دی. اگر چې د دوی دکان په ډیر بیروبار ځای کې و موږ غوښتل چې مرکه په داسې ځای کې وکړو چې فضا یې آرامه وي. خو لومړی تاسو موږ ته خپل ځان راوپېژنئ. زما نوم نیک محمد سلطانی دی او ما فعلا یو وړوکی کاروبار شروع کړی دی چې البته د لبنیاتو خرڅول دي. تخمینا 15 کاله کېږي دا کاروبار موږ شروع کړی دی او مخکې نه چې دا کاروبار شروع کړو موږ بعضې ځایونه ولدل او دې لپاره مشخص ټایمونه په دې فکر چې په کوم ټایم کې موږ باید کوم ځای کې موږ خپله د لبنیات وپلورو، په خپله مشتریانو باندې په دې فکر وکړه او بل دغه نه په دې کار باندې شروع کړه او په دې کار کې فعلا موفق یاستو. ولې تاسو د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره مشخص وخت او مشخص ځای په نظر کې نیولی ده؟ موږ مخکې دا تجربه وکړه، بعض ځایو کې موږ د خپل فروشات ته د خپل پلور ته موږ ادامه ورکړه، ولې په هغه ځای کې موږ فروشات ښه نه وه. بعد دې په دې فکر کړو چې موږ باید اسې خاص ځایونه، خاص وختونه باید په نظر کې ونیسو تر څو وکړای شو د موږ د فروشات ښه شي. دا شودې موږ د همدې کابل د چهارسده ولسوالۍ نه موږ آماده کوو او بیا خپل کارخانې ته راوړو. دنه دغه څه مواد چې ما مخکې نوم واخیستل لکه قیماق او پنیر او خیدکشه، چکه، دا خپله پروسس کوو او د خپل مشتریانو ته دا کوو په پلوري. دغه مواد به تاسو په څه ډول او د څه په وسیله باندې خرڅوئ؟ منګه البته سیار موټرو په واسطه باندې دا منګه د خپل کارونو ته عرضه کوو، البته په شکل سیار. دا موټر مجهز دي په یخچالو سره او دا یخچالونه چې دي د لمر د برېښنا نه د خپل انرژي اخلي. فقط سولرونه منګه په ژوندۍ بڼه باندې د یخچالونه منګه ته کار کوي، نتیجه راکړي ده. منګه څو کړ مارکیټینګ متوکه مختلف ځایونه او مختلف اوقات منګه انتخاب کړو ته همدا و چې منګه کامیاب شو. منګه د خپل دې توکو پلور لپاره، د لبنیاتو پلور لپاره منګه د مارکیټینګ طریقه البته ګټه واخیسله چې دا مارکیټینګ منګه په دې ډول و. منګه بعضې کارتونه بروشرونه جوړ کړل، په هغو څخه کې منګه دا تقسیم کړ او همدا و چې مثلا دغه مارکیټینګ منګه په ګټه تمام شي. مثلا د سهار لخوا د منګ فروشات زیات ځکه کوم کسان چې مانځه ته جمعه ته ځي او د جمعه نه بیرته راځي خپل کورو ته ځي، نو د موږ نه لبنیات اخلي او د خپل کورو طرف روانېږي. همچنان په دې څنګ کې کم کسان ځوانان یا سپینګیري ورزش ته راوځي، منډو ته راوځي، سرکو باندې منډې وي سهار لخوا او بیرته چې کورو ته ځي د موږ نه د ځان سره اخلي د خپل کورو طرف ته ځي. او د مازدیګر لخوا همچنان هغه کسان چې سهار لخوا وظیفې ته لاړ دي او کله چې بیرته راځي موږ نه مستې وړي او شیدې د شیان وړي. موږ بریالیتوب په همدې کې دی چې د کوم ځای چې موږ انتخاب کړی دا ځایونه حساب رهایشي ځایونه دي، دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. بل ښېګڼه د موږ د کار دا ده چې په شکل سیار دی. مثلا موږ
کولای شو کوم ځای کې چې موږ فروشات په یو ټایم کې وکړلته کولای شو په بل ټایم کې بل ځای ته لاړ شو سهار لخوا یو ځای کې څاخ یو ځای کې مثلا مازیګر بل ځای کې خطوب د موږ د چې د موږ کاروبار په شکل د سیار دی لومړی خو طبعا هر کار چې پیلېږي د ستونزو سره مل وي نو تاسو په لومړي سر کې هم په خپل کاروبار کې کومې ستونزې لرلې او بیا وروسته که ستونزې لرلې څه ډول مو حل کړې لومړی ورځو کې چې موږ دا کاروبار شروع کړ بعضې مشکلات سره موږ مخامخ شو یو دغه کارونه دا و چې موږ په دې کار کې مخکې تجربه نه درلوده د موږ نه شودي خراب کېدلې هغه به ګرمي چې و خراب کېدلې موږ دې لپاره بیا څه وکړ بعضې یخچالونه آماده کړ چې هغه مثلا شودي ساتي د 15 ساعتو لپاره هغه شودي ماسې په یو حالت کې ساتي او بل کله چې به شودي خراب شلې نو موږ دې لپاره کومه بدیل نه درلوده نه چې جوړ کړو ولې پاسه په دې باندې پوه شو چې شودي کله خراب شوه یا مثلا اولنې حالت الله صبر ک موږ دنه خیدک جوړ ک او کله چې مثلا ماستي ترشدو حالت ته نږدې شلې خو دې چې مشتریان د موږ دان اخلي د خطر شدي دنه موږ وکړه چاکا جوړ کړو چاکې نه به کله چې چاکا په موږ زیات شلاو نه به خرڅیدل دنه موږ به کرت جوړول دغه مشکلاتو چې موږ سره مخامخ وو سلو دا مشکلات موږ په دغه شکل باندې حل شي همدا چې تاسو د خپل فروشاتو لپاره مشخص ځای او ځانګړی وخت په نظر کې نیولای دی د تاسو په فروشاتو باندې څومره ښې اغیزې کړې دي انتخاب کول د زمانو او د ځایونو د ډیر رول درلوسته مثلا سهار لخوا خلک لبنه استفاده کوي کمنګه مثلا د یو ټایم کې لړ چې هغه کې لبنه تو استفاده کوي مثلا لاس بجو کې یا په نه بجو کې په دې ټایم کې ټول کسان چای خوړلې سهار لخوا کدی وخت کې منګه مراجعه کړې واغځي ته شاید منګه د توکي خرڅ شوی نه وای خو منګه په دې باندې ډیر کار ډیر فکر وکړ چې موږ باید یو خاص زمان او خاص ځای نه باید انتخاب کړو چې موږ دا کار وکړو چې سهار لخوا او بل د مازیګر په دې ټایم کې خلک د لبنیات زیات اخلي په دې ټایم کې موږ دا ټایمونه انتخاب کړو خاص ځای نه انتخاب کړ مخکې لدینه چې موږ خاص ټایمونه او خاص ځای نه انتخاب کړو موږ تجربه نه درلوده یو وخت کې موږ د خپل فروشات یا د سیر شکل موټر مې ځای ته وسته اما هغه کې کاروبار د موږ خنه و کله چې موږ خاص ټایمونه او خاص ځای نه انتخاب کړ نو موږ فروشات کې تغیرات راغی او کاروبار هم ښه دی ان شاء الله دوستانو دلته د همدې مسؤلاتو یو اخیستونکی هم د غواړم چې له د سره هم خبرې وکم ته د هم خپل نوم مختوایه زما نوم غلام صدیق دلته راځم د لبنیات ماسته پنیر دا شان د سره نسمه ډیر وخت کې د سودا زاکم ښه سودا راوړي د دې یو کار ډیر ښه ده چې هر ورځ تازه په تازه راوړي زمون کورم دلته ده سار وختي د چې راځي تازه راوړي مونږ زندوړو ځوان خپل کار ته ښه موقعیت غوره کړی او دې ته هم پام کړی و چې کوم وخت د فروشاتو لپاره مناسب وخت دی ځکه یې ډیر مشتریان پیدا کړي یو چینایي بازګر د خپلو چرګانو په مرغانچه کې څو داسې هګۍ موندلي چې د نورو هګیو 3 برابره دي ښه نو هر هګۍ څومره وزن لري هر یوه یې تقریبا 208 ګرامه یعنی د 1 کیلو څه باندې 15 برخه وزن لري نو یو دانه ماو ته دوړه مړولای شي کمپیوټره زه کمپیوټر یم ډوډۍ نه خورم پویګم کمپیوټر هڅه ټوکه مې وکړه دوستانو یشمیر کسانو له زینو فرصتونو استفاده کړي او ځینی مهارتونه زده کړي په دې اړه د داسې چا خبرې لرو چې د کورونو لپاره زینتي یا ډولي شان جوړوي په پیل کې مو ترې پوښتلې چې خپل نوم وایي او دا هم وایي چې څومره وخت کېږي چې په دې کار بوخت دی زه وحید خان د څو موده کېږي چې د لرګي د مثلا د خپل ګلاس کار ده د دې نه موږ د دسمالداني د چې دغه په کور کې سړی استفاده کېږي په مابین کې خودل کېږي دغه ګلدانی د مثلا کول کې خودل کېږي او ډیزاین د خاص مهارت لپاره جوړیږي د ټول د لاس کار ده شپږ میاشتې موږ په پاکستان کې دا کار وکړو بیا دلته مې چا سره کار کوم بیا قطر مې یو سر نه څه کار وکړو یو څه کارم تیزده کړ اوس مستقله ځان ته مې خپل دکان جوړ کړی دغه په امریکا رقمي غونډه مې جوړه کړې ده نو آینده کې یو شی ته عاید موږ ترلاسه کړو په دې اړه چې څه ډول دغه زینتي اجناس جوړوي وحید وایي د لاس کار د خلک ډیر خوښوي د بعد وخت کې موږ اوله کې چې دا تولیدات هغه کاو موږ زړه نه زړه مو 80% یا 50% ټول د لاس کار کوو بیا بعض سیستمونه چې هغه په ماشين باندې هغه کېږي د ډیزاینونه برابرې او شل 25 چې دا بیا ماشين پاغه کېږي چوکاټونه بروش باندې کېږي د ډیزاینونه بعد نو د نسپاول د سیستم جوړول د نقشې د غي ټول چې دا مثلا په لاس باندې هغه کېږي پوښتنه دا ده چې دغه مهارت په څومره وخت کې زده کړای تقریبا شپږ میاشتې مال ته دا کار وکم
بیا راغلو دلته افغانستان ته، بیا دلته مې یو چانس سره بیا کار مې وکړ، بیا هغه نه مې دا کار لږ کسب زده کړ، خپل دوکان مې جوړ کړی دی، د خپل کار مې روان کړی دی، یو څه ناڅه غریبي مو سره تکلیف شکر دی چې راضي یم. د دې مهارت زده کړه ورته سخته وه که نه؟ والا کې لږ زره مشکلاتو، هر کار چې سړی یو کسب یادوي یا مثلا یو کار کوي، اول کې یو مشکلات به سره لږ ګوري. د لرګیو ضایعات هم ډېر کېده او لرګي موږ نه ډېر خرابېدل، مسلکي نه وو، لږ زره مصارف هم ډېر کېده. بیا خلکو سره جریان کې سولو په دغه انټرنیټ په وسه کې هغو موږ سره ډېره مرسته وکولې چې دا ډیزاین طریقې دغسې هغه نه وکړي. ډېر مشکلات د موږ د هغې طریق نه مل شو، د مشکلات اوس رفع سوي دي. د دې مهارت د زده کړې نه مخکې څه فکر کړی و چې آیا ګټه به راوړي؟ والا کې دا ما ویل زه به دا همداسې یو شوق رقم یې غوندې ما په زړه کې و. کله چې موږ دلته ومه زه مې دا د ملګري دوکان ته تلمه پاکستان ته، هلته به درجې نه خلک راتلل، رقم خلک به راتلل هلته، کاته به یې بیا ما ویلې والا دا کار که زه په افغانستان کې وکړم د ما به همدغه رقم مهارت پیدا کړم، همدغسې شوق علاقه د خلکو ورسره پیدا کېږي. بیا خدای پاک دغه ما ته توفیق راکړه، بس دا کار ما شروع کړ، دا انشاءالله تعالی پکې راضي وم. یو شپږ میاشتې ملته یو نیم کال مې هلته وکړ، نو ټوله 3 کاله اوس چې هغه نه زه اوس خپل استاذۍ هغه ته رسېدلی وم. نو د خپلو زینتي اجناسو لپاره څه ډول بازار موندنه کوي؟ بازار موندل خو زموږ ټول انټرنیټي ده. بیا خلک ما ته فرمایش هم راکوي، خلکو موږ ته ډېر فرمایشتونه راکول، حتی د خارج نه خلک موږ سره وصل دي چې دغسې شی جوړ کړي، موږ یې خوښوو. او د دې سوال په ځواب کې چې په میاشت کې څومره عاید لري داسې وویل: عاید خو والا اوس خرج شکر د 10,000 د 40,000 کله تر 50,000 عاید یې موږ اخیستی ده. زندګي م جوړه ده، یو مړۍ ډوډۍ روزي م پیدا کولی شو، بس همدنه خدای پاک موږ ته رزق پل لیکلی دی، موږ پکې روان یو، خوشحاله یم، ښه کسب ده، ښه هغه ده. د نړۍ یو قیمتي قلم تقریبا $1.5 میلیون قیمت لري. وای کمپیوټره، نو دا قلم څه کمال لري چې دومره ګران دی؟ دا قلم یوې ایټالیایي کمپنۍ جوړ کړی چې په جوړېدو کې یې 2000 ټوټې الماس کارول شوي او یوازې همدا یو قلم یې جوړ کړی. اوس پوه شوم، که دا قلم زما وای نو د ورکېدو له ویرې به مې په جیب کې نه راسره ګرځاوه. اوس د کیسې د اورېدلو وار دی. زه خو ټکسیواني کوم، د دې نه مخکې دهقاني وله. دهقاني خو د سبز ولسوالۍ شاني کله کله یادېږي، په هغه باندې هلته زموږ ملکونه دي، باغونه هم دي، مالته بس مصروفیت و. اوس هم مالته کله ټکسیوانۍ ته راوځو، کله بس په مغه باغو ملکو کې لګېږو. پر اوس کار نه بل کار دی. زما یو ورور و، هغه مالداره ده، کار یې جوړله، ما سره خپله وس توان نه و، مور مې ما سره وله، مثال هغه د دوا پیسې نه وي را سره، هغه چې ما عملیات وکړه کله خلکو نه مې پیسې راواخیستل یا دوستانو رفیقانو نه، دا اوس هم قرضدار یم، 98 به قرضدار یم. د دنیا ژوند چې ده همداسې تېرېږي. خدای دې عمر ورکړي خپل انډیوالانو ته، دوستانو ته، رفیقانو ته. چې هر یو انډیوال ته به مې زنګ ووهه چې چا سره ولې خپل وس مطابق کار را سره وکړه، خپل لاس راکړه. په دې ورځ کې 300 200 250 500 بس برابر د بازار ده. نو شکر الحمدلله هر وخت راځي د خدای چې په دغه روغ صورت او په دې اندام باندې جوړې سو، دا ډېره غټه خبره ده. د خبرونه زموږ همکاري مارهی د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې و چې مقصد صدیقي درته وړاندې کړه.